خوشحالي دا خلک وایي یو هم په بل اعتراض دی وایي اعتراض هم څه دی اعتراض هم وایي دا دی وایي دی چې زمونږ سره په مجلس کې ناست دي نو بس یکدم په ده باندې بېهوشي راشي ناست دي په ده باندې بېهوشي راشي او مونږ چې کوم دی نو بیا د ده په باره کې غمجن یو چې ده باندې څه چلو شو دا څه وجه ده د نه معلوماتو که څه بیماري ده عمر رضی الله عنه سعید بن عامر ته وایي وایا جواب دې څه دی وی امیر المؤمنین دا زما څلور واړه رازونه خو ته معلومې او تا معلوم کړل زه دا معلوم کړه امیر المؤمنین ته وی دا زه چې کله نابالغ وم ماشوم وم او قبل الاسلام مسلمان شوی نه وم نو د نبی علیه السلام په صحابو کې او ملګرو کې یو ملګری خبیب رضی الله عنه دغه د قتل او دغه د پانسۍ واقعه به تاته یادوي په بېدردۍ سره قتل شوی په ډېر دردناک قتل سره قتل شوی وی هغه زما د قوم خلکو هغه گرفتار کړی او نیولی و هغه وخت کې مالا اسلام راوړی نه و او نابالغ هم وی کله چې هغه قتل کېدو هغه وجل کېدو پانسي کېدو نو زه د هغه مخامخ ولاړم ما هغه حالات کتل د هغه دردونه او تکلیفونه ما کتل که چېرته د قیامت په ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما نه تپوس وکړي چې ای سعید بن عامر ته ولاړ وې او ستا وړاندې زما یو ملګری قتل کېدو ستا وړاندې زما یو ملګری هغه شهید کېدو هغه پانسي کېدو او تا چې کوم دی نو څه نه دي ویلي ای سعید بن عامر تا سره څه جواب دی نو چې کله ما ته هغه واقعه را یاده شي نو زه څه شم زه بېهوشه شم ما نه برداشت نه کېږي چې زه به نبي علیه صلات وسلام ته څه ویم ای د الله بندګانو هغوی سره قبل الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام چې کله یو سړی راوړي ایمان راوړي مسلمان شي نو د هغه ټول ګناهونه معاف کېږي سعید بن عامر سره بیا هم د اسلام نه مخکې د ګناهونه چې کوم دی نو کم دی ما او تا سره پس د اسلام نم غټ ګناهونه کوو لوی ګناهونه کوو ښه په اصرار سره کوو ښه په فخر سره کوو خو چېرته زما او ستا په زړه کې غم رانغی درد رانغی تکلیف رانغی سوچ رانغی